بسم الله الرحمن الرحيم. فصل الحروف المشبهة بالفعل ستة: إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. هذه الحروف تدخل على الجملة الاسمية تنسب الاسم وترفع الخبر كما عرفت نحو إن زيدا قائم. په دې فصل کې تاسو ته مصنف د حروف مشبه بالفعل تحقیق بیانوي. چا ټول څومره دي؟ شپږ دي. ان، کأن، لکن، لیت ولعل. او دا حروف د په جمله اسمیه باندې داخليږي. اسم ته نصب ورکوي او خبر ته رفع ورکوي، لکه څرنګه مخکې مو دا خبره کړې وه، لکه ان زیدا قائم. نو ترکیب به څرنګه وي؟ ان حرف مشبه الفعل، زيدا اسم دے ان، وقائم خبر دے ان. ان حرف مشبه الفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر. وقد يلحقها مع الكافة، وقد يلحقها مع الكافة، وکل کل دیسا مائی کافه لگی. ٹھیک ده؟ مائی کافه چې کل دیسا ولگی نو دا دی عمل نه اسوروی، ځکه چې کافه مانا عمل سے روکنے والا. مائی کفا مطلب دا عمل سے روکنے والا. نو مائی کفا چې کله دې سولګي نو بیا به دا عمل نه کوي. فتکفها عن العمل. نو کله چې د حروف مشبه بالفعل سره مائی کفا ولګي نو دا د عمل نه سور کی، نو بیا دا په فعل باندې هم داخليدلی شي، لکه انما قام زید. نو انما ان حرف مشبه بالفعل لا وقام فعل باندې داخل دی ویلي، ځکه چې د سمای کفه لګیدلې ده. ٹھیک ده؟ یا انما حرم علیکم المیتة. ٹھیک ده؟ نو انما حرم د ځکه انما په حرمه باندې داخل دی ویلي، ځکه چې ان سره لګیدلې مای کفه لګیدلې عمل نه سور کړی ده. نو چې عمل نه سور کړ نو په جمله فعلیه باندې بیا داخل دی شي. اځه خو په جمله اسمیه داخليږي کنه، پس داخليږي په جمله اسمیه داخليږي. پوه شئ؟ وعلم نت مصنف دی ان و دی ان په منځ کې فرق بیانوي. ٹھیک ده؟ لفظي فرق چونکه په دې کې ظاهر و نو مصنف بیان نکړل. معنوي فرق ته بیانوي چې لفظي فرق ظاهر و معلوم ہوتا ده کنه سون ده. لفظي فرق په دې کې چونکه ظاهر و پوه شئ، ځکه چې ان کې حمزه مفتوح وي او ان کې حمزه سره مکسور ده. نو مصنف تمانوي فرق بیانوي، هغه چونکه ظاهر نه و نو ځکه بیان کړل چې ان دا معنا د جملې نه بدلوي بلکې تاکید پکې پیدا کوي. او ان مفتوحه جمله د مفرد په حکم کې کی. مفرد په حکم کې کول مطلب څه ده؟ چې مفرد په تعویل کې کی. څه په تعویل کې؟ بلغنی ان زیدا منطلقون. دا څه په معنی کې ده؟ بلغنی انطلاق زیدن په معنی کې ده. څه په معنی کې ده؟ انطلاق زیدن په معنی کې ده. پوه شئ؟ مطلب چې انطلاق زیدن د بلغنی پر څه ده؟ فاعل ده. څه ده؟ فاعل ده وتا. پوه شئ؟ په تویل مفرد کې شو کنه. پوه شئ؟ وګورئ وتا. وقد يلحقها مع الكافه فتكفها عن العمل. کله کله لاحق شي د سمای کفا نو عمل ایثار کې د عملنا وحين اذن تدخل على الافعال. او دا وخت کې به داخليږي په افعال باندې. تقول ان مقام زید. وعلم ځان پوهې که ان المکسوره الحمزه چې ان د حمزه په کسرې سره لا تغیرو نه بدلوي، لا تغیرو نه بدلوي معنی الجمله معنی د جملې، بل تؤکدها بلکې تاکید پکې پیدا کوي. وان المفتوحه الحمزه، وان مفتوحه الحمزه یعنی حمزه په فتحې سره ما بعدها من الاسم والخبر دی اسم د خبر نه په حکم المفرد د مفرد په حکم کې ده. ولذلك يجب الكسر. دې زینت مصنف د ان و د ان په منځ کې دا فرق نورم مزحي په باندې تفرید ته کوي او په غي زمن کې ته د ان و د ان مواضع بیانوي. د ان و د ان مواضع ته بیانوي. پوښین ان چونکه دی جمله مضمون نه بدلوي بلکې نور څه کوي؟ پخوي. ٹھیک ده؟ نو ان به پاغو زینو کې چې کوم ځای د جملې وي، چې کوم ځای د څه وي؟ جملې وي. نو جملې په ځای به ان نرسي همیشه د پورا پوهیږئ پی لکه ابتدا د کلام. په ابتدا د کلام کې به ان ویل شي،
مصنف څلور زونه بیان کړي هم تقریبا 8 زونه بیان وخه مصنف څه زونه بیان کړي دا څلور هم سره بیان کو او ته ان شاء الله بیانو اول ځای چې کې ان ویل شغه ابتدا ده چې کله په ابتدا د کلام کې روشي نو ځکه به ان وی نه کې ان لکه ان زیدن قائمون وزي د زید جمله ده زید شه د جملې زید د دی وجنا د ځکه به ان ویل شي او د قول نه بعد هم ان ویل شي قول و دغه مشتقات نه بعد هم ان ویل شي ویلي ځکه چې قول نه بعد مقوله وی کنه او مقوله سوي جمله وی مقوله جمله وی ٹھیک ده کنه نو ځکه به ان ویو لك قوله تعالى يقول انها بقرتنا دریم ځای د اسم موصول نه بعد هم ان ویل شي ځکه چې موصول سره غوړي او سره سوي جمله وي نل تبم حمزه مکسوره سره ویل شي نو لکه ما رايت الذي انه في المساجد څلورم ځای مصنف دل چې کله په خبر باندې لام تاکید داخل وي نو ځکه به دا ان وی کله به سي چې کله په خبر باندې د دې لام تاکید داخل شي نو ځکه به موږ یو ان به لك ان زيدا لقائمنا ان زيدنا لقائمنا پوښي دغه څلور ځینو ته مصنف بیان کړیو جواب قسم کې چې کله روشي التبم ان وی لك والله ان زيدا قائمون ٹھیک ده شپږم نمبر ان دا نه بعد چې روشي نبم سوي ان نبوي لك يا بني ان الله اصطفى لكم الدين ٹھیک ده يا بني ان الله اصطفى لكم الدين چې د حتی ابتدایي نه بعد روشي اغه کوم سوي ان نبي لك مرض فلان حتى انهم لا يرجونه مرض فلان حتى انهم لا يرجونه ٹھیک ده او تم زي وتم شو کنه او تم زي چې د حرف تنبيه نه بعد روشي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون پوښوي ولذلك ودي وجنا يجب الكسر واجب دي كسر اذا كان في ابتداء الكلام چې کله په ابتداء الكلام کې نو ان زيدا قائم وبعد القول كقوله تعالى يقول انها بقرة وبعد الموصول انه ما رايت الذي انه في المسجد واذا كان في خبرها اللام چې کله دې خبر باندې لام داخل شي لك ان زيدا لقائمنا ان زيدا لقائمنا ويجب الفتح د ځینې مصنف هغه ځینې تبینوي چې کوم ځکه به ان د حمزه په فتحې سره ویل شي ٹھیک ده نو دا به کله وي چې کوم ځکه زائد مفرد وي بس هلته کې به ان وي چې کوم ځکه زائد مفرد وي هلته به ان وي لکه چې کله فاعل وکړي شي بلغني ان زيدا قائمون د ځکه فاعل لکنه ځکه چې بلغني کې یا مفعول به د بلغه دی پورا وان زيد قائمون په طویل مفرد کې پوښې په کپونه شي په دویمه چې کله د مفعول وکړي شي لکه کرهت انک قائمون ٹھیک ده کنه نو اوس د ځکه د انک قائمون د کرهت د پر څه ده مفعول لا نو ان مو ان بین جي وحيث يقع مبتدا چې کوم ځکه مبتدا وکړي لك عندي انك قائمون اذا انك قائمون بتویل مفرد کې دا مبتدا وکړي او عندي ته خبر مقدم ده ٹھیک ده کنه او چې کله دا مضاف الیه لك عجبت من طول ان بکر قائمون نو ان بکر قائمون دا مضاف الیه څه پر ده طول پر ده نو ان مو وي ٹھیک ده کنه وحيث يقع مجرورا وچکله دا مجرور وکي دي حرف جر دي پورا لك عجبت من ان بکر قائمون تو دې کې ان بکر قائمون د پتویل مفرد کې من حرف جر دي پورا مجرور دا ٹھیک ده کنه دی اول 500 صورتونو کې به ان مفتوحه ویو ویل زکه چې د ټول زینا د مفرد زینو مقام دی مفرد و کفاعل لا کمفعول لا کمضاف الیه دا کمبتدا دا
وکا مجرور په حرف جر باندې ده نو په د پنځو زردونو کې د زوینه د مفرد وو نو څه مو وي ان مو وي وبعد لو و چې کله د لو نه بعد وي چې کله دی لو نه بعد وي نو بیا مو څه وي ان وي لك لو انك عندنا لاکرمتک ٹھیک ده کنه ویلې ځکه چې لو حرف شرط ده ٹھیک ده ودا د فعل شرط تقاضا کوي اسه تقاضا کوي خو دا فعل په لفظونو کې موجود وي یا تقدیرا وي پوښیم نو لہذا کچې ریلو نه بعد ان نروشي ٹھیک ده کنه نو به خپل اسم او خبر سره ملوشي او د مفرد په تعویل کې بشي سره ملوشي اسم او خبر سره ملوشي او د مفرد په تعویل کې بشي او په محذوف د پروفایل جوړ شي اسه لپاره په محذوف د پربه لك لو انك عندنا لاکرمتک ٹھیک ده کنه د دې کې به ان د خپل اسم او د خبر سره ملوشي انك عندنا دا اسم خبر دی کنه ان حرف مشبه بالفعل کاف ضمیر اسم ده او عندنا خبر ده ٹھیک ده کنه دا اس ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر دا بچی شي دا فاعل شي د ثبات فعل لپاره فاعل بشي څه لپاره ثبات موضوع فعل لپاره نو فعل اپنے فاعل سے مل کر جمله فعلیه خبریه ہو کر دا بشرط شي دا بچی شي شرط بشي فعل اپنے فاعل اور پوش کنا فاعل مو ته جوړ کنا فعل اپنے فاعل سے مل کر نه دي کتابي مفرد نشته کنه ګورا انك عندنا ان حرف مشبه بالفعل کاف ضمیر اسم وعندنا خبر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر دا طویل دی مفرد فاعل بشي ثبت فعل پورا فعل فاعل مل کر جمله فعلیه خبریه ہو کر شرط بشي ولا اکرمتک بشي شي جزا بشي او نمبر زوی چې کې به ان مفتوحه ویل شي هغه چې کله د لولا نه بعد ان نروشي ٹھیک ده کنه اوس لولا عام ده کلولا امتناعیه وي او کلولا تخصیصیه وي پوښیم دې ذکر رست روان دي ان شاء الله په خپل ځای باندې وي ال دو کو چې لولا تخصیصیه څه ویل شي ولولا امتناعیه څه ویل شي پوښیم ځکه ویلي چې د لولا امتناعیه نه بعد مبتدا وي نو لہذا نه بس یو مفتوح به یو ٹھیک ده کنه پوښی نو څنګه به بیا ترکیب لولا انه حاضرون پوښی نو دا هو اسم شي ٹھیک ده کنه دا نه پر حاضرون به شي خبر بشي نن خپل اسم او خبر سم کردا مبتدا شي ولعاب زید مت شي دا به خبر شي پوښی کفول شي به او کچیر لولا تخصیصیه وي نو دینه بعد به مؤنث یایو ویلی زکا چې د ذکر د ان سره د اسم او خبر د بیا فاعل جوړیږي د محذوف فعل لپاره چې کوم باندې لولا داخليږي او یا به ته مفعول جوړیږي یا به ته څه جوړیږي چې کوم فعل باندې لولا تخصیصیه داخليږي نو د هغه فعل لپاره بیا فاعل جوړیږي به مفعول جوړیږي لك لولا اني معاذ لك دا سلکو لولا زعمت اني معاذ لك پوښي په خبره باندې نو دا اني معاذ لك دا مفعول جوړ شو دی هغه په لپاره چې په کوم باندې لولا داخله چې زعمت دا نو اصل کې څه ودا لولا زعمت اني معاذ لك ٹھیک ده کنه نو اني معاذ لك مفعول به جوړ شو څه دی پره زعمت فعل لپاره پوښي په وګورئ عبارت وګورئ وګورئ مخکې ويجب الفتح حيث يقع فاعلا انه بلغني ان زيدا قائم وحيث يقع مفعولا انه كرهت انك قائم وحيث يقع مبتدا وکړه چې دا مبتدا وکشي نو عندي انك قائم وحيث يقع مضاف الیه چې کړه دا مضاف الیه وکشي نو عجبت من طول ان بکرا قائم وحيث يقع مجرور وکړه دا مجرور وکشي نو عجبت من ان بکرا قائم وبعد لو نحو لو انك عندنا لاكرمتك وبعد لولا نحو لولا انه حاضر لعب زيد ويجوز العطف على اسم ان ويجوز العطفنا تمصنف د ان و د ان پمینس کې یو بل فرق بینوي واغې باندې تفریط کوي ٹھیک ده کنه چې د ان په اسم باندې د بل اسم عطف جایز ده
خو د ان په لفظ باندې جایز ده او د ان په محل باندې ما جایز ده کچره د ان په لفظ باندې د ته پکړل به منصوب دی پوښي لکه ان زیدن قائم و امرا او کد ان کچره د ان د اسم په محل دی وکړه کچره د ان د اسم په محل دی باب مرفوع یی کچره د ان د اسم په محل دی ته پکړل باب مرفوع یی لکه ان زیدن قائم و امرنا ٹھیک ده کنه د دې کې د امرون اته په چا باندې ده د زید په محل باندې ده ٹھیک ده کنه او ان کې ده نه دي ان کې ده نه دي جایز ویلي ځکه چې ټوله جمله په طویل مفرد کې شي ټیک ده کنه نو اوس کچې کې په اسم باندې ته پروشي په طویل مفرد کې ده کنه نو په جز باندې به ته پروشي ټیک ده کنه اسم په مفرد په جز باندې او د مفرد په جز باندې ته جایز نه ده پوښ په واعلم ان المكسور يجوز دخول لم على خبرها بل فرق په حساب کې چې ان مکسوره واعلم ان المکسوره ده کنه ٹھیک ده ان مکسوره دې په خبر باندې لام داخله ولې شي او دې ان په خبر باندې لام نشه داخله ولې پوښ په نو يجوز العطف جائز ده عطف على اسم ان المكسوره په ان مكسوره په اسم باندې بالرفع پر رفع او نصب نصب سره به اعتبار المحل دي محل په اعتبار سو اللفظ او د لفظ په اعتبار مثل ان زيدا قائم وامر وامرا بس خان